د سورة الملک یعنی د تبارک الذی فضایل واورئ که مو واورېدل نو انشاءالله العظیم تاسو به د تبارک الذی صورت هیڅ یوه شپه مس نه کوئ. هره شپه به انشاءالله العظیم د دې صورت تاسو تلاوت وکئ. د سوره ملک ډیر زیات فضایل دي خو مختصر یو څو آسان فضیلتونه تاسو سره شریک کوم دې دپاره چې تاسو سوره ملک خپل کئ او سوره ملک د دې سره مینه پیدا کړئ او د دې تلاوت تاسو شروع کړئ. فایدې در سره شریک کوم واورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحیح حدیث کې فرمایي چې دا د ابو داود شریف صحیح حدیث سے فرمایي من القرآن 30 آیه شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه ابو داود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په قرآن کریم کې یو صورت د 13 آیاتونو داسې دی، یعنی یو صورت د 13 آیاتونو داسې دی کم مسلمان چې د دې سره مینه پیدا کړه او د دې تلاوت کولو هره شپه او د دغې صورت سره مینه کوله، د مینې نه مراد د دغې صورت په پابندۍ سره تلاوت کولو د دې صورت، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شفاعت لرجل دغه صورت به د دغې سړي شفاعت به کوي تر هغې پورې حتی تر دې پورې غفر له تر کمې پورې چې په الله باندې بخلی نه وي. واورئ ښه. او هغه صورت کم یو دی وهي تبارک الذی بیده الملک، او هغه صورت دی تبارک الذی بیده الملک یعنی سورة الملک. نو دا واورئ مسلمانان ورونو که غواړئ چې په قبر کې مونږ د عذاب نه محفوظ شو، یعنی د تبارک الذی د ټول نه غټ فضیلت دا دی چې دا به ستا په قبر باندې یعنی د یو څوکیدار او د یو محافظ په شان باندې ولاړ وي. کله چې ته د سوره ملک تلاوت کې د تبارک الذی صورت تلاوت کې نو د مرګ نه پس په دغه صورت تا سره ملګری وي او دا به تا سره داسې ملګرتیا کوي، داسې وفا به در سره کوي چې ستا قبر ته به د عذاب پرشتې نه راپرېږدي او تر هغې پورې به دا ستا شفاعت کوي، دا به ستا دپاره د الله سره لګیا وي او د الله په عدالت کې به ستا دپاره جنګیږي تر کمې پورې چې ته په الله باندې بخلی نه وي. دا زما وینا نه ده، دا د صحیح حدیث نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابته وینا ده. شفاعت لرجل الفاظ داسې دي حتی غفر له تر هغې پورې به د شفاعت کوي تر کمې پورې چې الله باندې بخلی نه او جنت ته ور داخل کړی نه. نو آسان صورت دی، 13 آیاتونه دي تقریبا چې 15 منټه چې ښکلی او بهترین انداز کې په ترتیل سره د هغې تلاوت کې نو زیات نه زیات 15 منټه 6 منټه 7 منټه ټایم به تانه واخلي. نو ای مسلمان وروره، ای مسلمانې خورې چې ته د خپل قبر دپاره او د خپل راتلونکي ابدي ژوند لپاره په دې مختصر زندګۍ کې په دې 24 ساعتو کې 7 منټه ونه باسې نو بیا خو دا ډېره غټه بدبختي او ډېره د افسوس او ډېر د خسارې مقام دی. د خپل ابدي ژوند دپاره د نه ختمیدونکي ژوند دپاره په دې مختصر زندګۍ کې دغه 7 منټه 8 منټه د ورځې خامخا وباسئ او بهترین وخت د ماښام لمونځ نه پس یا د ماسخوتن لمونځ نه پس خامخا یې وایئ. او د خوند خبره درته دا وکړم که یوه میاشت یا 2 میاشتې تاسو دغسې په مینه په قرآن کې د دې تلاوت کولو نو انشاءالله العظیم برکت یې دا دی چې یو میاشت 2 میاشتې تا دغسې په ناظره باندې په کتلو په لیدلو باندې تا تلاوت کولو د دې نو یو وخت به داسې راشي انشاءالله العظیم چې دا صورت به تا ته په یاده باندې یاد شي، ته به په حفظ باندې یاد کړي. بیا که ته په سفر کې که ته په حاضر کې او که په هر ځای کې که په هر وخت کې ته د دې تلاوت بیا په یاده باندې هم کولی شي. نو دغه صورت خامخا یاد کړئ. دا په 29مه سپاره کې یو کم 13مه سپاره چې کومه ده په دې کې اولنی صورت د سفارې شروعات د دې صورت نه شوي دي. نو دا صورت خامخا وایي، ډېر خوندور صورت دی. قرآن ټول وفادار دی خو دا صورت به در سره ډېره زیاته وفا کوي. دا صورت په خپله زندګۍ کې خامخا راولئ، خپلو بچیانو ته هم ور زده کوئ، په خپلو مشرانو باندې په خپل کور والو باندې دغه صورت لازم کوئ او دا صورت پې وایي انشاءالله العظیم ډېر ګټې به ترلاسه کوئ. او زه خپله خبره در سره شریکه کړم چې ما له قرآن په ناظره باندې هم نو ویلې، لږ لږ ما قرآن ویلو، ما ته خپل والد محترم د دې صورت فضایل بیان کړي او زما ډېر زیات شوق او ارمانو چې کله به دا صورت زه په حفظ باندې یادوم. نو الحمدلله چې کله نه ما حفظ وکړو، ما قرآن یاد کو، بیا ما دا صورت یاد کو، نو د هغې وخت نه دا صورت الحمدلله زه وایم او یو قسم خوند راکوي. په کومه ورځ چې ونه وایم نو داسې لکه چې ما نه څه ورک شوي یا څه غټ کار ما نه پاتې شوی. نو یو عادت مې ګرځېدلی دی او دا ډېر ګټور عادت دی. انسان په زندګۍ کې ډېر عادت وي خو دا یو څه عادتونه داسې چې دا ډېر ګټوري د دې ژوند لپاره هم د ابدي ژوند لپاره هم. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دغه ویډیو در سره شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.